ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं जानता नहीं मैं मानता नहीं دا د په موجودګي کې وویل نو اذان دغه ویده انګریز راویښ کړ پښتانه له خوبه نو سره بیداره تا خو نو د کمیونیزم دور لیدلی دی دا کمال خان شیراني صاحب ولو عبدالله جمال الدین صاحب ولو دا په بلوچي سټریټ کې بقاعده هغه کې د تحصیلداري پرېږدول بقاعده علمي او ادبي مجلسونه کول هغه کې څه تاریخ باندې رڼا واچوي زه هم دغه علمي خلکو وو دا فکري خلکو وو دا ګوندو ته و ځوانانو ته د شعور لارې خلاصولې د کتاب د لارې خلاصولې د سټډي سرکل د لارې د کولې بیا لیکچر ورکوئ تر دان د پورې حالت زموږ د سیاسي پارټیانو د خراب دی چې کارکون په دې نه دی خبر چې زما د پارټۍ منشور ګسه دی څه په دې نه دی خبر خپل منشور نه دی معلوم کارکون د ذهني روزنې لپاره څه کول پکار دي د سیاسي پارټیو سره چې دا زموږ لیرېوالی یا زموږ لږ ګیله ده موږ وایي ادب پر خپل ځای دی نظریاتي او فکري سیمینارونه دې کښېښول سي په ښار کې دې کښېښول سي د ضلع په مرکز کې دې کښېښول سي په میاشت کې یو سیمینار ضروري دی ستا د ګوندې نه وي بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ ناست یو پاکستان تحریک انصاف ضلعي دفتر پښین کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن موږ د لایبرري افتتاح وکړه دا په پاکستان کې په سیاسي دفترانو کې دا اول دفتر دی چې دلته یو سیاسي پارټۍ د خپل کارکون د ذهني روزنې لپاره یو د لایبرري جوړه کړه د دې لایبرري مقصد هم دغه دی چې زموږ کارکون د پاکستان تحریک انصاف کارکون په دې خبر سي چې د دنیا تاریخ څه دی دنیا پر کوم رخ باندې روانه ده غرض پاکستان تحریک انصاف کارکون همیشه اپډیټ واوسیږي موږ خو دا سوچلو چې دا به خالي تر مسجد پورې تر سکول پورې د لایبرري محدود وي لیکن دا د پاکستان تحریک انصاف د ځوانانو د جانزیب صاحب د شنواز کرل صاحب د ارسلان بای او عجب بای د دې خلکو وسیع سوچ دی غټ نظر دی چې دوی دا وایي موږ په سیاسي پارټي دفتر کې یو لایبرري جوړ کړو چې دلته خلک ناست دي غیر ضروري مجلس کې یا د غس ناست دي ګپه کوي تر دې ګپه خو نه ښه دی چې کتاب وګوري لږ به شعور راپورته سي نو په دې حواله سره موږ نظامت وکړو شنواز کرل صاحب ته شهزاد صاحب ته چې دی د لایبرري افتتاح وکړي د لایبرري افتتاح وکړه اوس به سره څه مجلس مو شهزاد صاحب خدای سړی دی چې د کمیونیزم په دور کې پاته شوی دی هغه عبدالله جمال الدین صاحب او دغه رقم سعید کمال خان شیراني صاحب دغه دور څخه پاته شوی دی چې په بلوچي سټریټ کې به باقاعده یو ځای ولو په هغه ځای کې به ګرده ناستو علمي او ادبي مجلسونه به کېدل شهزاد صاحب به دې مجلسونه کو چې دوی دغه پر ماضي باندې څه نظر لو د اوس کارکون سره کم دی د پرون کارکون سره کم لو شهزاد صاحب یو جهان مننه اول خدای راته وایي چې ګس په اوس وخت کې د کتاب ویل لازمي دی نه دی ګس د کتاب اهمیت په پښتانه کان کې څه دی څه نه یو جهان مننه محمد نبی صاحب خصوصا د شنواز کرال صاحب د عجب خان صاحب د ظهور آغا او د ناس د ټولو ملګرو زه په دې خوشحاله یم چې موږ د کتاب سره تړلي خلکو یو او چې چیرې کتاب وي هلته به موږ یو زما مختصرا درته ووایم چې د چا په تاریخ باندې نظر اول سزای موت چې په دنیا کې سوی د پرځمځکې و سقراط هغه پر دغه کتاب ورکول څه د سزا دا د موبایل لفظ خو موږ نه ناورو پر ده دا بندش و چې ته د کتاب د لارې شعور غواړئ او ته ځوانان بیا به د یو عجیب طریقه کار ورته ایښی و دی به پر داسې روان و دوه درې به مخ ته و دوه درې به پر څنګ و دوه درې به پر داسې څنګ و دوه درې مثلا یعنی دا موبایل لیکچر به ورکوئ نو د کتاب د اهمیت څخه به څوک څنګه انکار وکړي چې اول د 1000 روپیاله په کتاب چل شوی او بیا کتاب خو صرف دا نه دی کتاب علم دی کتاب تاریخ دی ما ستا دغه پښین په ټاټوبه چې موږ پر ناست یو دا یو داسې تاریخي ناوه ده دا یو داسې اهمیت لري په د احمدشاهي جغرافیا کې هغه احمدشاهي جغرافیا چې د شکارپوره د درمشهد دا ټول احمدشاهي جغرافیا وننه دا چې ما تا ثابتوي دا چې زما تا په تاریخ کې خوندوي
هغه کتاب د دغه پښین په خاوره تېر سوی را تېر سوی د دې دریافت کوونکی چې دی علامه عبدالعلي دی او د پښین په لار هغه پښین چې تحصیل پښین و تحصیل چمن ضلع کندهار دغه پټه خزانه چې ده دا کندهار ته ځي او تا 5.5 کاله ثابتوي. اوس د کتاب لږ اهمیت یا ډېر دلته ته د کمیونیزم یا د سوشلیزم د دې تیورۍ چې کوم باني دی کارل مارکس د ده څه پوښتنه کېږي چې آیا ستا د مساوي ذهن څنګه جوړ سولو؟ ولې دا کائنات د تمام انسانیت مشترکه کور دی، پر هر شي د هر انسان برابر حق دی. ده ویلې دا خو ما د کتاب د لارې ول د کوم کتاب د لارې ول د ادب د لارې ول د کوم ادب ول د فرانس ادب او صنعتي انقلاب راغلی هم هلته دی فرانسوی ول ما بلزاق وایي. نو محمد نبي صاحب زه ستا به مړانه ته ستا به دا همت ته چې چیرې ته یو څوک پیدا کړې ته خامخا په کتاب ګایبې خامخا په قلم ګایبې. کله نن چې دا یو روایات زه ډېر کم ځایونه ځمه لیکن کتاب چې د کتاب خبره وي هر هغه ځای ځمه چېرته بیا زه نه وهم لرم نه زه خوب لرم ولې زما د کتاب سره تعلق دی. او بیا نن زه په ځان په دې ته رالم چې یو داسې میلمه راغلی و چې د څو میاشتو موږ سره په رابطه کې وو ملاقات نه کېدی هغه نن وسولو په دې زه ځنډ رالم. نو محمد نبي صاحب ستاسو زه ستا شکریه ادا کوم خصوصا د عجب خان د دارسلام د جانزیب د ټول ټیم د ټولو ملګرو دا د شاهنواز دی خو به یو تجویز یې او شاهنواز صاحب دا دی عملي کوي او خصوصا د لایبرري او بیا په دفتر کې دا ډېر دغه زموږ په اردو لیټریچر کې راځي دا اوس یو ترانه ده ټولو لګولې ده. زه در وښیم چې ادیبان شاعران هغه خالي ادیبان نه وي هغه سیاسیان وي هغه مورخ وي هغه محقق وي. زما یاد چې زه سټوډنټ وم حبیب جالب د پیپلز پارټۍ د پنجاب د مرکزي کمیټې وو لیکن د دې شاعر وو. کله چې په د بټو په دور کې پر بلوچستان باندې وار وسو چې پښتانه او مریان تر اوسه پورې د افغانستان کې دي نه د بټو په موجودګۍ کې ده وویل د هغه په سټیج یې وویلې ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں جانتا نہیں میں مانتا نہیں دا یې د ده په موجودګۍ کې وویل. بیا د هغه حبیب جالب چې دی بیا د بټو په موجودګۍ کې دغه وویل چې دغه وار و دلته ول اٹھو پنجاب کے لوگوں بلوچستان جلتا ہے اٹھو پنجاب کے لوگوں بلوچستان جلتا ہے بلوچستان جلتا ہے تو پاکستان جلتا ہے. دا د حکمت کړي دا سټډي سرکل دا کتاب د ادیبانو په ټولنه او په معاشره کې داسې رول وي او بیا خپلې خبرې سفر شام نه دی تللی. کله چې شهید بېنظیره راغله نه او د هغه په سټیج د هغه حبیب جالب څه ویلې نه ویل هر بلاول ہے مقروض ملک ہر بلاول ہے مقروض ملک پاو ننگے ہے بے نظیروں کے. نو د پښین او د پښین ادب ما درته وویلې چې یوه خبره ما وکړه دویمه خبره درکوم چې په تاریخ کې څوک پوهېږي یا نظر یې اوله سزا یې موت د پانسۍ ده چې سوې ده هغه پر کتاب سوې ده او بیا چې اول وار د دنیا په ادب کې څوک نشي ثابتولی چې یو کتاب ته د اور اچول سوی دغه ویاړ هم و دغه خاورې ته حاصل دی. د ملا سلام اشیزي د قاضي بابا د عبدالسلام اشیزي چې کوم کتاب وسوسلی چمن فرنګي 100,000 میله لرې په پوهېږي چې دا یو کتاب دی د هغه سره راځي دغه کتاب اور ته وراشي او ده څه وویل زه خو ادیب شاعر نو څه کولی شي ده وویل زه خو هم په تاسو پړ عبدالسلام یم زه خو هم په تاسو پړ عبدالسلام یم چې کوئ په لنګمیږو کې اذان ما او بیا څه وویل زما اذان دغه ویده انګریز راویښ کړ زما اذان دغه ویده انګریز راویښ کړ
پښتانه له خوبه نو سره بیداره دلته لفظ اشیزی راوستلی دی خو ما ورسره پښتانه کولو نو زما د خبرې مقصد دا دی چې محمد نبي صاحب دا ستا هلې ځلې نن معنا لري یا نه لري نن اهمیت لري یا نه لري دا د سبا به یو معتبره حواله وي دا به د تاریخ به ویسه وي او خصوصا دغه چې ما نن په دغه زه نمونه نه اخلم په دغه پښین کې داسې ذهنونه شته چې زما د نسل بله یوه خبره زه دا وکړم چې تاسو په فخریه انداز کوئ نن شاهنواز صاحب کله د پښین د شهیدانو ذکر چې ورکړي چې د تاریخ د اسیرانو ذکر یې ورکړي د ریلیانو ذکر یې ورکړي دا واقعي دا پښین د ژوندیو خلکو دی دا پښین واقعي د ژوندیو انسانانو دی زه دا یوه خبره ډېره په دعوه سره کوم چې ډېر ښارونه چې دي هغه په نومو سره پیژندل کیږي پښین یو داسې ښار دی چې دا په شخصیاتو سره پیژندل کیږي صاحبزاده پروفیسر صاحبزاده امیدالله صاحب و دا کام ته و دا ژبې ته و تاریخ ته و دا جغرافیا ته یو سل نه چاپ کتابونه ورکړي دي او موقق او مورخ ولی محمد سیال کاکا د سرانانو اوسېدونکی هغه ژبه تاریخ تنقید او ژوندی عبدالکریم بریالی صاحب چې د پټې خزانه په دفاع کې اول وار دی را ژوندی سولو او پټه خزانه یې تایید کړه دا او بیا په منفرد جدید ژور ذهن او فکر او په سیاست او په ادب راز محمد راز صاحب چې کوم دی نه چې د لر و بر پښتانه د جدید ادب نماینده دی هغه د دغه خاورې دی عبدالباري اسد ده او د دې پر مینه ناست محمد نعیم آزاد صاحب دی چې په څومره عمر دی د هغه څخه زیات کتابونه دي عصمت الله ظهیر د مترقي دنیا د مترقي ادب دنیا په لر و بر کې نه په فکري ادب سره یو ځلا پیدا کړه همزم دی په نقش قدم روان وي او محترم عبدالباري اسیر او که سیاسي حواله زه لاړ سم مننه یعنی پر دغه خاوره هغه زورور راغلي دي او مخنوی دغه دور نو کله دا اوس چې دی دا د قبیلیزم چې کوم ورته وایي نه دا خیالي دا ذهین نه وي نه په دې کې که سید وو که کاکړ وو که ترین وو او که دغه اڅکزی وو او آباد میشته خلک وو د دا خپل صفونه وو تاسو د احمدشاه تاریخ وګورئ تاسو د دغه برښور د ساګي تاریخ وګورئ دغه اکلزی نه دی اکلزی یعنی پر دغه هغه چې دویم عظیم جنګ څخه زیات اهمیت لري پر دغه چې موسی ملګرس اکل سلیماني لا ورته ویلی سو پر دغه ځای مخنیوی سوی دی نو پښین د ژوندی ښار دی او د داسې ښار دی فیض محمد غازي او دلته دغه اډې ته نوم ورکول شوی زه یوه بیا دا خبره تایید کوم چې دا مچ کې ناشي دغه اډه دا اډه نه ده دا شهید فیض محمد غازي اډه ده نه هغه فیض محمد غازي اتل چې ستا تاریخ پر روښانه دی ستا پښین پر روښانه دی نو موږ ته به د دې څخه زیات تاریخ جوړوو که زیات جوړولی نه سو کم از کم د خپلو مشرانو په نقش قدم باندې ولاړ سو شهزاد صاحب تا خو نو هغه د کمیونیزم دور لیدلی دی دا کمال خان شیراني صاحب ولو عبدالله جمال الدیني صاحب ولو دا په بلوچي سټریټ کې بقاعده هغه کې د تحصیلداري پرېږدول بقاعده علمي او ادبي مجلسونه کول هغه کې څه تاریخ باندې رڼا واچي او د نن تاریخ بیا زه یو شی در وښیم دغه ناستې دا ولاړې دا ټولې اوس په کتابي صورت کې راغلي دي عبدالله جان جمالدیني چې په ماما عبدالجمالدیني باندې او دا غزوی سیکرټري دی زما سیا اوس نوم یې رسولو د دا ګرد خاطرې راټولې کړي دا کتاب نوم چې کوم دی الټ خانه ده او پښین هغه خوش قسمته ځای دی چې ماما عبدالله جان جمالدیني او کمال خان شیراني په 1935 کې په دغه ماډل سکول کې نوم ولسم کړی دی د دې څه کړی دی او بل زه دا درته ووایم چې خان شهید چې کوم دی نه هم میډل چې کوم دی نه د دغه ماډل سکول څه کړی دی یو او بیا چې کوم خبره تا وکړه یقینا په دې کې ډاکټر خدایداد خان صاحب د پروفیسر مجتبی حسین صاحب وو عبدالله جان جمالدیني صاحب وو او په دې کې د ساحي کمال خان شیراني وو
زه په دا شپو کې سټوډنټ وم، بیا د سټوډنټ سره سره په دغه د کوټې په پوهنتون کې زما سره خو هر ځای مسله د هغه چې اوس چونکې موږ پاکستان هم یادوو، بلوچستان هم یادوو، ما په هغه شپو کې دا کوټه یونیورسټي پر پیټ باندې مې کوټه یونیورسټي لیکلې او ومه د دغه یونیورسټي اکاونټس افیسر او سزا یې دا سویوار مخکې د دغه څه سره مخامخ شوی یم. نو دغه خلک چې کوم وو سوشلیزم دا پر خپل ځای زه هم دغه علمي خلکو وو، دا فکري خلکو وو، دا ګوندو ته و ځوانانو ته د شعور لارې خلاصولې، د کتاب د لارې خلاصولې، د سټډي سرکل د لارې ته کولې، بیا یې لیکچر ورکوئ، بیا یې تاریخ ورته بیانوئ. دا علمي ادبي سیاسي بلکې دا هغه خلک وو چې د سند هاري کمیټې سره تړل شوي خلک وو. اوس دا نوي نسلو ته موږ په دې وایو، ما زه د ارسلان و جانزیب عجب په دې خبره ګواه دي چې زما ورسره نه، زه هم تاسو ودیداران مه پاتې کېږئ، تاسو کارکونان جوړ شئ، تاسو کارکونان جوړ شئ چې دوی څخه بیا لارې څوک وغواړئ. نو هغه خلکو پیداوار یو موږ په دې کې کاتب عبدالهادي صاحب دا چې موږ عام څوک بولو لیکن دا یو فیګر دی د دا ښار، عصمت ظهیر صاحب، راز محمد راز صاحب، دغه ډاکټر اقبال صاحب، دغه ځینونه دلته شته نه. پښین یو ډېر ژوندی شی دی. نو نه یم نه شوم پوه چې ستا خبرې ته زه ورسېږم که نه ورسېږم. دا شهزاد صاحب بله ده په اوس وخت کې د کارکون د ذهني روزنې لپاره ما تېر وار زه ګردو پاټیان له ورغلم شنواز صاحب، ما لاسې سټډي سرکلان شروع کړي، زه کومک درکوم. یوه ما سره ملګرتیا نه ده کړې، یوه پارټي طلبه تنظیمونو ملګرتیا نه ده راسره کړې. بعد کې چې ما وکتل تر دانده پورې حالت زموږ د سیاسي پارټیانو د خراب دی چې کارکون په دې نه دی خبر چې زما د پارټۍ منشور ګڅه دی څه په دې نه دی خبر، خپل منشور نه دی ورمعلوم. زه دا وایم شهزاد صاحب پر تا خو خپل عمر تېر شوی دی، تا پښتونخوا ملي پارټۍ د خان شهید د دور سره واقع، بیا تر محمود خان پورې، بیا نور ولی خان دا ګره تایل دي دي. د کارکون د ذهني روزنې لپاره څه کول پکار دي؟ منشور دی، سټډي سرکلان کیږي او دغه رقم علمي مجالس دي، څه کول پکار دي چې کارکون ذهني روزنه وشي؟ زه بنیادي علمیه دا ده دلته نه چې دلته هر سړی هغه کار کوي چې هغه د ده وظیفه نه ده، او چې کوم وخت یې وظیفه شي په هغه وخت بیا کوي نه. دا طلبه چې کوم دي چې دا داسې فرصتونه ماحول ورته جوړ شي چې دی یوار کتاب او خپل علم واخلي او د دې ته سیمینارونه وشي. موږ په دور کې دا وو. زه یو بله خبره وکړم د پښین د ویاړ د تاریخ په حواله چې زموږ د دغه ملک د ټولو مستند محقق، مستند مورخ ډاکټر مبارک علي دی. پس درځنو نه په سوو کتابونه دي د تاریخ. دا هم د دغه پښین اوسېدونکی دی، د دغه اکرزۍ تلین دی، د داسې سره تللی دی پروفیسر. زه د هغه د خبرې په رڼا کې وایم چې کوم هغه وخت جوړیږي، نسل هغه وخت بیداریږي چې ته د کتاب او د علم د ادارو سره وتړې، چې د ذهني فکري روزنه وشي، بیا به سیمینارونه ورته کوي. د سیاسي پارټیو سره چې دا زموږ لرېوالی یا زموږ لږ ګیله ده، موږ وایي ادب پر خپل ځای دی، نظریاتي او فکري سیمینارونه دې کښېښول شي، په ښار کې دې کښېښول شي، د ضلع په مرکز کې دې کښېښول شي، په میاشت کې یو سیمینار ضروري دی. ستا د ګوندې نه وي یو عالم باخبره محقق ریټایر سیاسي چې دا ګوښهنشینه دي، دا دې راسې خپلې تجربې دې بیان کړي، دا دې راسې خپل وختونه دې بیان کړي. اوس نو موږ که زه یو خبره وکړم دعوه هم نه ده، حقیقت هم نه دی. اوس هم دلته یو ملګري دوه درې ماته وویلې بیا په عدالت کې وې. نو ما چې تر څو ژوند دي بس په دغه سپینه ږیره په دغه عمر کې د ریټایر ژوند کې نه، یوه پښه پر عدالت، یوه پر کوټه، یوه پر کور. زاریان چې دا چش دی، یعنې موږ په دغه کم عمر کې نه هم د مجیر ټچ شوی دی، د کوټې شپږ وته یعنې یو کیس پورته شوی دی. کیرل صاحب
د عبدالرحمن ایسوټ خاورې د خاورو وخوړلې. بل زموږ یو ملګری دی بلوڅ ملګری دی هغه تللی دی. هغه کیسونه اوس په یوه شکل کې په بل شکل کې د بل شکل کې زه مطلوب بل مطلوب او موږ پوهېږو چې دا څه دی لیکن وابېلا نه کوو. په دې کې دردونه راځي په دې کې زخمونه. زما هغه پیریډ چې د ځوانۍ د سټوډنټ هم 14 میاشتې ورځې دا د دغه قام د دغه ژبې د دغه خاورې په خاطر د دغه شعور په خاطر دا د مچ جرنس رانه سوي دي. نه احتجاج کړی دی نه یې د کوو لیکن دا به د دا قام دپاره په دا هغه داسې دور چې موږ مشران موږ ولیدلو. عثمان قاسی یو غزل لیکلې ده خو یوه غزل خپل هغه داسې دور دا ته راز نه و چې ته دونګې اظهار کړم دا ستا ریلۍ دا ستا جلسه ستا دا ناسې نسې کېدل. سټډي سرکل خو ډېر وو. هغه وایي ښکاره ویل خو پرېږده زه په غلا ویلی نسم. ښکاره ویل خو پرېږده زه په غلا ویلی نسم. رښتیا خبره دا ده چې رښتیا ویلی نسم. یو او بیا هغه په اردو کې زموږ احمد فراز وایي یو عجیبه شعر یې ویلی و نه فیض احمد فیض وایي آج جس بات پہ کھینچے گئے ہم دار کے لیے. احمد فراز پښتون دی اردودانو ته اردو زده کړه. احمد فراز وایي آج جس بات پہ کھینچے گئے ہم دار کے لیے کیا عجب ہے کل زمانے کو نصابوں میں ملے. نن پولیټیکل ساینس په کالج په ډسټري مخکې دوی په دغه لفظ جیلو ته تللو. ته دا د ادیبانو شاعرانو د شخصیانو تاریخ وابېلا به نه کړو پټشاه به احسان نه کړو. دا د قام دپاره ده دا د خاورې دپاره دا د ښار دپاره ده دا د هر چا دپاره ده. یو جان مننه یو جان مننه.